تجارتي معاملاتو کې احکام ذکر شوي. انشاءالله مخکې ته به نور بیا د هغې کومه سلسله وه هغه ذکر کوو. منځ کې نن سبا څه خاص سیزن دی، څه د خاصو عملونو کال په کال دا بیانېږي. سیزني خبرې بیا د سړي نه هېري او روزمره خبرې هغه چې کله یو پیره زده شي او روزمره عمل کېږي نو بیا سړي ته یادي. کله یو موقع عملي نو هغه بیا چې موقع ووړي نو بیا روزمره خو عمل کېږي نه، نو بیا د سړي نه هېر شي. نو د هغې د یاددهانۍ دپاره، د تکرار او د تاکید دپاره د هغه احکامو ذکر کول په هغه سیزن باندې پکار دي. ما سوره کوثر تلاوت کو. دا قرآن کریم کې د ټولو نه مختصر ترین صورت دی، خو په دې کې جامعیت څومره دی. الله پکې د دنیا او د آخرت دواړه خوشحالۍ ذکر کړي دي، خو د انسان دوه قسمه عملونه یې ذکر کړي دي. انسان سره یو بدن دی، یو مال دی. الله وی دا دواړه مال او وکړوه، مال یې استعمال کا، زما په ښوونه استعمال کا، مال جان. بدن کې به کله زه د دنیا خیر هم درکړم، د دنیا خوشحالۍ هم درکړم، د آخرت هم درکړم. دا دومره لویه خبره په دې مختصر صورت کې الله راجمع کړې ده. انا اعطیناک الکوثر، دا د آخرت خوشحالي ده. موږ تعالی ډېر خیر درکړی دی. کوثر ډېر خیر دی. یو مطلب د دې عالمانو ویلي دي، وایي ډېر خیر قرآن دی. یو کوثر احادیثو کې د هغې تفسیر راغلی دی چې نبي علیه السلام وایي ما ته یو کوثر راکړی شوی دی، نو د هغې صفت یې ذکر کړی دی. ماؤها ابیض من اللبن، اوبه یې د ګبین نه د خویو نه سپینې دي. واحلی من العسل، د ګبین نه خوږې دي. چا چې د یو ګوټ وڅښه بیا به تږی کېږي هم نه. وایي دا دواړه خبرې په خپل ځای ټیک دي. وایي دا چا چې د دنیا د کوثر نه ځان سیراب کړو چې قرآن دی، د آخرت کوثر به هغه چا ته میلاوېږي. انا اعطیناک الکوثر، موږ ته دا خیر کثیر درکړی دی، ډېر خیر درکړی دی. عملونه ستاسې دي، دوه عملونه دي. فصل لربک، عبادت بدني، مونځ کوه خو د رب دپاره، د رب د رضا دپاره. او وانحر، قرباني کوه. دا یو عبادت بدني دی، یو عبادت مالي دی. او هغه بل بدله، ان شانئک هو الابتر، ستا دشمن به الله وایي تباه کړم. ستا دشمن بې خیر او لنډی کوچی دی، بې نسله بې مونډه دی. ستا دشمن به منختلی کړم. خو چې کله ته دا دوه کارونه الله وایي ما له کوې، عبادت مالي ما له کوې، عبادت بدني ما له کوې. نو چې کله یو عمل عبادت شو، نو د عبادت دپاره بیا طریقه د شریعت پکار ده. ځکه عبادت په خپل عقل، سوچ، فکر باندې نه معلومېږي. عبادت وایي د الله مقرر کړلی شوي طریقې ته د مخلوق دپاره چې دی به ژوند څنګه تېروي، دی به عمل څنګه کوي. اوس دغه طریقه الله د مخلوق په سوچ فکر نه ده پرېږدي. نو دې وجې نه د عبادت طریقه الله ښودلې ده، یا برای راست د قرآن په ذریعه، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په طریقه باندې چې نبي علیه السلام یو عمل کړی دی یا وینا کړې ده، نو دغه عبادت دی او دا دین دی. بهرحال دغه خبرې پسې اخوا اوس نه ځو، کوم خبرې چې ذکر کول اهم دي هغه ذکر کوو. نو چې کله وانحر، قرباني کوه، حلاله کوه د خپل رب دپاره، نو څه کوه، په څه طریقه یې کوه، د څه شي کوه. نو نن انشاءالله دغه خبره ذکر کوو چې یاره دا الله چې مقرر کړې ده، کوم عمل چې الله واجبوي، فرض کوي، نو هغه د هغه انسان صلاحیت ته ګوري، طاقت ته ګوري.
چا کې صلاحیت نشتا، طاقت نشتا، الله پاک دې کوي. مونږ دې ارزو کې طاقت لري، تر دې پورې چې اشاره بدرې کولی شي بس دې طاقت لري. ولاړه او ضروري نه ده چې ودرېدی نه شي، ناسته ضروري نه ده چې د کېناستې نه شي، بس د کوم حده پورې چې طاقت لري. نو دغسې مالي عبادات چې دي هغې دپاره مالي استطاعت پکار دي. نو دې وجې نه مالي عبادات الله په هر عام او خاص نه دي مقرر کړي، بس هغې دپاره مالي استطاعت چې کوم عبادات لازمي دي نو هغې کې پر مالدار باندې د هغې وجوب فرضیت شته، غریب نشته. هغه عشر دی، که زکات دی، که قرباني ده، که بل وجوبي عمل دی، که حج دی. دې دپاره مالي استطاعت ضروري دی. بل په یو انسان کې یو عمل چې دی په طور عبادت کوي نو په هغه کې اصل صلاحیت د عبادت ضروري دی چې ده باندې د الله د طرف نه د عبادت تکلیف دله ورکولی شي چې ته عبادت کوه. دی په عبادت پابند جوړولی شي. نو په عبادت باندې چې پابند جوړولی شي نو هغې دپاره درې شرطونه دي: عقل دی، بلوغ دی، اسلام دی. مسلمان نه دی، هغه په عباداتو مکلف نه دی، هغه بیا په ایمان مکلف دی. ایمان راوړو اوس په عبادت کوي. دارنګې لیونی دی، هغه په عباداتو مکلف نه دی، ځکه هغه کې د تمیز د عقل چې کوم یو صلاحیت په انسانانو کې الله یې دی هغه پکې نشته. د ښه او د بد تمیز نشي کولی. نو الله په هغه باندې دا عمل عبادت نه دی لازم کړی. رفع القلم عن ثلاث، درې تله دي، قلم کې اوچت دی، دې کې صدیقي دي که او درېم بلوغ دی، ځکه نابالغ چې دی نو هغه هم سوچ فکر یې دا په ځای ولاړ نه دی. نو په هغه باندې الله هم دا نه دی لازم کړی. نو دې وجې نه یو بچی وکړي داسې دی چې ښه مالدار دی. ماشومان مالداري کا یوازې که فقط سړی مالدار دی، ضروري نه ده چې سړی دې خپله محنت کړي او ګټه دې کړي دی دې مالدارېږي. پلار مړ شو، اولاد پاتې شو، د دې پلار دومره سرمایه ده چې د هر یو حصه باندې چې تقسیم کړي هر یو پرې مالدارېږي. د هغې کې ماشوم مالدار دی، مالدار به وي، خو په هغه باندې په دې مالدارۍ کې قرباني نشته، ځکه چې دې لپاره دغه بلوغ هم شرط دی د دې عبادت لپاره، د وجوب د دې عبادت لپاره. کله که دا نابالغ بچی دی عمل خو کولی شي، عمل پېژني، د مور او پلار په ښوونه باندې لمونځ کوي، بل د خیر کار کوي، د مور او پلار ته ثواب ملاوېږي. الله که چې عمل ضایع کوي نه، په وجوبي طور کې نشته، ځکه بلوغ نشته. بلوغ سره چونکې عقل بلوغ سره هم بالغ کېږي. موږ تاسو چې ته بالغ رایدهي وایو، بالغ رایدهي د دې په مطلب پوهېږو نه، یعنې دی بالغ شوی دی، اوس د ده سوچ فکر کار کوي، ښه او بد پېژني، نو دا بالغ رایدهي ده. موږ لیونی به راروان کړي وایي دا لکه دی څه کوي ووټ ورکوي، نو بل به دې ګوته ولګوي، بالغ رایدهي خو ونه شوه، هغه به د سره عقل کار نه کوي. بالغ رایدهي چې یو سړی بالغ دی نو دی اوس صالح رای دی، د سوچ فکر کار کوي، نو اوس چې دی عمل کوي په خپل صلاحیت او په خپل اختیار کوي. اوس د دې خیر د عمل دته ځان نه راګرځي او شر د عمل هم دته راګرځي. بهرحال د قربانۍ دپاره بنیادي د وجوب دپاره عقل دی، بلوغ دی، اسلام دی. یو څلورم شرط ورله هم دی چې هغه اقامت دی، مقیم دی. مقیم دی یو ځای کې مستقل باشنده دی، یو ځای کې د پنځلسو ورځو د پاتې کېدلو اراده کړې ده. نو درسره هم چونکې د پاتې کېدلو د دغه ځای چې دومره اراده یې کړله یا د دې نه زیات د ژوند څه سهولیات به ورسره وي، نو بیا هم په ده باندې د قربانۍ وجوب شته. خو چې کله ده باندې د قربانۍ ورځې په سفر کې دي، په یو ځای کې نیت د 15 ورځو د پاتې کېدو نه دی کړی، په ده باندې قرباني نشته. په دې وجه حاجیان چې کوم وي قربانۍ په وخت کې دي په حج کې وي، که چېرې د دوی 15 ورځې ټیم د
راځي که نه 15 ورځې د حج سره خواوشا د په یو ځای د اقامت نه پوره کېږي په ده باندې قرباني واجب نه ده ته چې وایې هلته چې قربانیانې حاجیان قربانیانې کوي هغه دا قرباني نه ده حاجي چې کومه قرباني کوي هغه زمونږ دا قرباني نه ده چې موږ یې کوو زمونږ دا قرباني دا د یو مالدارۍ د وجې نه چې هغه مالداري وروسته ذکر کوو په دغه عاقل بالغ مسلمان الله مقرر کړې ده د حاجي قرباني چې ده هغې ته دم شکر وایي دم شکر ورته وایي دا ورته عام نوم دی بیا په هغې کې تقسیم دی دم تمتع دم قران حج او عمره یې په یو سفر باندې کړي دي دوه عبادتونه یې په یو سفر کې یوځای کړي دي په ده باندې په طور شکریه یو عبادت مالي الله ایښی دی چې هغې ته قرباني وایي هغه حاجیان چې هلته کومه قرباني کوي نو دغه زموږ دا قرباني نه ده ګورې د دې وجې نه کله کله که یو حاجي دا شوق لري چې یاره زه دا قرباني وکومه هغه وکومه هغه وجوبي طور رابطه دا نفلي طور کومه ځکه چې اقامت یې 15 ورځې نشته هلته په دې شرط وصیت یې وکړو پیسې پرېښوې چاته چې ما له قرباني وکړه هلته په خپله کوي نو دا په نفلي قرباني ده د دپاره خو که چېرې 15 ورځې د ده هلته کې اقامت وي د اختر خواوشا بیا به په ده باندې دوه قربانۍ وي یوه پکې دا خپله دم تمتع دم قران دی او دویمه به د مالدارۍ هغه قرباني کوي او دی مقیم دی چونکې هغه 15 ورځو نیت اراده یې په دغه ځای کې کړې ده د مکه مکرمه کې بهرحال دا بعضې خبرې داسې جزیات دي چې د دې د خاصو خلکو سره تعلق ممکنه ده د الله دې هر چا ته نصیب کړي چې دا موقع به هر چا راشي نو که چېرې داسې صورتحال مخې ته راغی نو د هغې حکم مسله دا ده بیا خبره مونږ وکړه چې چونکې دا مالي عبادت دی مالداري ورله ضرورت دی څومره مالداري پکار ده یا قرباني په قدرې کولی شي یا صحیح هغې دپاره مخکې روژه کې د وجوب د صدقة الفطر دپاره مسله تېره شوې ده چا اورېدلي بس هغه ته به خبره معلوموي صدقة الفطر په چا واجب دی سارسایي چې ورته وایو په هغه قرباني واجب ده فرق صرف دا دی چا باندې چې صدقة الفطر په خپله واجب وه د نابالغو بچو بې هم وه قربانۍ کې دا مسله نشته قرباني بس د په خپل سر ده چې مالدار دی د بچو قرباني په ده باندې نشته اوس هغه نصاب بیا ذکر کوو ځکه چې روژه ختلې ده او چا شاید چې خبره ورسېدلې دي لکه زموږ د جومات صورتحال خو نه وي چې هره جمعه نه وي خلک دي زاړه پکې ډېر کمي مقامي کسان نو د مالدارۍ دپاره څو نصابونه دي یو د مالدارۍ دپاره نصاب مال نامي دی چې کله هغه یو خاص نصاب ته ورسي چې په دې زکات په ده باندې راځي نو بیا دغه څوک چې وجوب د زکات پې راځي زکات پې واجبېږي دومره مال سره شته ده باندې قرباني واجب ده دی مالدار دی هغه څه دي د سودې خالص ولې به تولیدي چې خالص سوده یې بل شی ورسره دی خالص چاندي 250 نه به تولیده نقدې پیسې 52 تولې چاندي ریټ په روژه کې تقریبا 81,000 روپۍ په کې اختر کې جوړېدې نن سبا د ریټ تپوس نه دی کړی جمعې ناشته پکې تا تپوس به وکړو بیا به ووایو چې څو دي هو 52 تولې چاندي سپین زر شتا یا د دې 52 تولو چاندو قیمت ستا سره نقدې پیسې شته درې څیزونه شو څلورم مال تجارت دی هغه د هر څه شي مال تجارت هر شی چې دی نو چې کله د هغې مالیت دغه د 52 تولې چاندۍ ته رسي دا مال نامي دی یعنې دا هغه قسمه مالونه دي چې په دې کې په کال تېرېدو باندې په سړي زکات راځي 40 حصه چې کوم ورکوي نو دا سړی چې د ده سره دغه مالداري شته دی به قرباني وکړي خو یو خبره باندې ځان پوهه کوي باندې دا زکات ته کې زه ویمه موږ به عشر ته هم زکات وایو دا د دانو زکات دی ولې عشر اصطلاح د شریعت کې هغې ته عشر وایي یا نصف العشر شلمه د ځمکې آمدن دا نه ذکر کوم چې څوک د ځمکې آمدن نه
د نفتو خبره د مال تجارت خبره هغې کې چې کوم څلوېښتمه لازمېږي چا باندې چې لازمېږي دی به قرباني وکړي. دویم نصاب د مال نامي یعنې د زکات د مال نه علاوه یو بل قسمه مالداري ده چې دی به قرباني کوي، دی به صدقة الفطر ورکوي، دی به د بل زکات نه اخلي. دا عملي کې هم دغه خبرې ټولې شته، خو په دې کې دی به قرباني کوي، دی به د بل زکات نه اخلي. اوس دا څوک دی؟ دا هغه څوک دی د ده په ملکیت کې څه څیزونه دي، خوا د کور د سامان په شکل کې دي، د استېجې په شکل کې دي، د څاروو په شکل کې دي، د کور د لوښو لرګو په شکل کې دي. داسې څیزونه چې د هغې روزمره استعمال نشته. یو شی کله د ضرورت دي نو د ده سره دوه درې دي، بې ضرورته دي، قیمتي څیزونه دي، چېرته به په کار راشي، غمخانۍ کې به په کار راشي. د غمخانۍ استعمال دا د ضرورت استعمال نه دی، دا وقتي استعمال دی. نو داسې څیزونه د کور چې هغه د ده د روزمره د ضرورت د استعمال نه زیاتي دي. یو کور د ضرورت دی، دوه کورونه دي، دوکانونه دي. مخکې موږ ویلي د دوکانونو په سر کې زکات خو نشته، خو که د هغې عمدن نصاب ته رسي کال پې تېر شو جدا خبره ده. داسې قسمه غیر ضروري څیزونه چې د ده د روزمره ضرورت نه علاوه دي، د هغې قیمت ولګولی شي او هغه صالبه ورکولی چاندي، یعنې 80,000 روپو ته رسي، نو په ده باندې قرباني واجب ده. اوس دا ملکیت دا د هر چا ذاتي ملکیت دی. ګورې دا ملکیت مالیت مالداري دا د یوازې د کور د سربراہ نه ده. موږ د یو د کور مشر ورور یا پلار ذمه ورکړی دی چې بس هغه به قرباني کوي، موږ به ټول خلاص یو. دا یو زنانه ده چې د هغې سره په کور کې دومره فرنیچر دی، د هغې د واده دا د هغې ذاتي دی او د روزمره استعمال نه دی. دا کالی دی د زنانه ذاتي دی. داسې نور قسم د مال تجارت دی. ورونه دي د هر یو ورور حساب کتاب ځان لري او د هر یو سره ځان له مالداري ده، هر یو به ځان له قرباني کوي، په مشر ورور نه خلاصېږي. زامن دي د پلار مالدار دی، زامنو سره هر یو سره خپل بینک بیلنس دی، خپل آمدن او خرچ دی. اگر چې کور کې خرچه په شریکه کوي، مشر ورور پلار له خرچې نه پیسې ورکوي، خو ملکیت د نورو مالونو کې ځان له خپل ذاتي دی، بل پکې شریک نه دی ورسره. هر یو ځان له مالداره دی. که په کور کې 15 تنه دي، 15 به قرباني کوي، که 10 تنه دي، 10 به کوي. اکثر وروڼو کې لکه مسله بل شانتې وي. کله کله داسې وي اولاد دی ښه مزدوري هم کوي، نوکري هم کوي، یکم تاریخ شي تنخوا رالي او پلار له ورکوي. ځان له چې د چېرته سړکې خرچې له پرېږدي، پلار له ورکوي. خو څنګه یې ورکوي؟ دا پلار تش بیگ نه ګڼي چې دا خو زما دله ورکړي او ده سره پرتي دي او دا به دا ماله بیا راکوي. بس دا ده د شوي. زموږ عام معاشره کې نن سبا زیات رواج داسې شته پکې باندې کورنو کې. که دې پلار په دې څه واغسته، سبا به پکې ټول وروڼه شریکي. دا ټول وروڼه پکې ولې شریکوي؟ ځکه دا شی د دې پلار ملکیت ګرځولی دی. نو چې کله د پلار ملکیت یې دغسې وګرځاو، نو اوس مالداري د پلار نه د دې څه نشته. او که چېرې د دې خپل آمدن د پلار مالک نه دی ګرځولی، پلار یې مالک نه دی ګرځولی، د ده سره خپل ځان له خپل ملکیت دی، نو بیا دا پلار په مالدارۍ دی مالدار نه دی، دی ځان له په خپله مالدارۍ مالدار دی. خو بله یو مسله پکې په منځ کې دا هم واورئ چې پلار د زوی په مالدارۍ نه مالدارېږي، زوی د پلار په مالدارۍ نه مالدارېږي. نو د دې نه پته دا ولګېده که نه چې د زوی مال د زوی دی او د پلار مال د پلار دی، دا اشتراکیت نشته. یو سړی د پلار یې کروڑپتي دی، زوی له څه دومره څه نه دي ورکړي چې هغه مالدار شي او د هغه خپله مدد هم نشته. په دې زوی زکات کېږي. پلار به صرف خرچه پر دې کوي چې خرچه جامه او پیزار بولاني پلار دا خو ورنه کوي، بلکې دومره څه ورله نه دي ورکړي ملکیتا چې دی به مالدار شي. دی په حیثیت مزدور د هغه سره کار کوي، کور کې او دکان کې مالیت د پلار دی.
دا زوی مالدار نه دی په ده باندې زکات نشته خو چې کله دی د خپل ځان نه د خپله مدد د خپل ملکیت دومره وي چې هغه دی په هغې کې ځان له خودمختار دی نو دی په هغې باندې مالدار دی دی به ځان له مستقله قرباني کوي یو بل صورت حال کله رونه یې داسې دی شریک کاروبار کوي شریک خرچ دی په دې شریکه کې که چرې د بعضې کور تړون داسې که لږ ګټو څوک ډېر ګټو څوک دا به د یو تن ته راغونډو دا یو تن به یې نګراني او حفاظت کوي او سبا دا به مساوي تقسیمېږي چې په دې څه واخیستلی شو دغه شي د دې سړي د اولاد به په دې کې حصه دی دا به د رونو حصه داري دا سړی که مړ شو دلته به د ده اولاد ته به پکې هغه حصه میلاوېږي چې کوم د ده په حصه کې ورځي مثلا پنځه رونه دي پنځمه حصه به د ده اولاد ته پاتې کېږي دا نوره به د دې نورو څلور رون وي دا کله دا هله چې د دوی یو بل سره دا معاهده ده باقاعده چې یاره موږ به شریکه ګټو او شریکه به خورو اوس کله که چېرې د دې مشر رور سره یا کم کشر دی کم ذموار دی د آمد او خرچو دی دغه خپل مالیت تقسیم کړي دغه خپله مالداري په دې پنځو حصو تقسیم کړي حساب کتاب یې وکړي د هر رور په حصه کې دومره څه رسي چې دی پرې مالداره کېږي دا پنځه واړه رونه به قرباني کوي دا نه ده چې ما سره په لاس کې څه نشته تا سره لاس کې څه نشته خو دا یو رور دې بینک درلولی دی اوس دا تا کله ملکیتن دې ورکړي که دې ملکیتن ورکړي خو چې سبا دې مړ شو دا د ده اولاد ته به پاتې کېږي د رور چې زوی یي رور وارث نه دی نو چې ته سبا دې مړ شو هلته وایې نه دلته خو پکې صرف پنځمه ده دا څلور به موږ تقسیمو نو پته ولګېده چې دا تا دله د بینک حیثیت ورکړی دی بر دی ملکیتن دې نه دي ورکړي نو چې ملکیتن نه دي ورکړي نو د دغه رور سره چې څه مال دی دا چې په دې ټولو رونو تقسیم کړي او د هر یو په حصه کې دومره رسي چې دی پرې مالدارېږي دا ټول رونه به قرباني کوي خو که د هر یو په حصه کې دومره نه رسي نو بیا کم یو پکې هم مالدار نه دی یو پکې هم مالدار نه دی لکه چې موږ دا صورتحال دا وکړي چې د هغه ذاتي څه ملکیت ځان سره نه دی ساتلی چا بهرحال خبره شاید کافي حده پورې ذهن کې راغلي چې د دې وجوب په چا دی یو چې د چا سره د زکات مقدار مال شته دویم د زکات مقدار مال نشته خو د کور غیر ضروري شیزونه هغه چې کله قیمت کې او هغه نصاب ته د زکات رسي نو بیا دې سړي باندې هم قرباني واجب ده بعضې سړی ویل لاس کې مې نقد نشته لاس دې نقد نشته خو تا سره دومره څه شته چې هغې باندې ته دومره د قربانۍ پیسې تقتولی شي مالدار یې بعضې سړی وایي ځمکه ده ځمکه یې شته خو یاره قرباني کوي او که نه کوي نقدي سره نشته د دې ځمکې حیثیت پورې مطلق یا یې کور وي خپل دی کور بنیادي ضرورت دی دومره ځمکه چې د ده د خوراک کار ضرورت یې نه پوره کوي یا نه پوره کوي نو دا د ده د ضرورت شی دی خو چې داسې ځمکې ډېرې دي چې هغه د ده ضرورت د هغې نه پورې کېږي او زیاتي پکې وکړي یا د آبادي نه علاوه داسې شانه ځمکه ده چې د روزمره د استعمال یعنې د کروندې نه ده نو دا هم یو اضافي مالیت دی د ده سره یو کنال ته کوه پروپرټي پرې جوړېږي نن سبا نو دې په دې هم مالدار دی نو دا مالداري یوازې پرې د قربانۍ دپاره نه ده ډېر خلک دی چې هغوی سره ښه دنیا جایداد دی دغه د پیسه وایي نشته او حج مالداري پیسه نشته دم دې نشته دغه ځمکه دم دې پیسې دي پرې نن سبا ته ووایه وایه راشه کنال ځمکه هرڅومره چې څومره کسان درپسې راځي دا ښې نقدې پیسې دي او خو داسې ځمکه چې ستا د ضرورت نه زیاتي ده ضرورت د ځمکې د چا پوره شوی دی دا نه داسې ضرورت نه که نه یو د کور آبادۍ دی وسارې دا ستا ضرورت دی یو دومره ځمکه چې ستا خوراک کار کومه روزمره ستا د ضرورت پوره کوي نو د دې نه علاوه دا آباده ځمکه ده او که شاره ده دا هم یو قسمه مالداري ده دا اولني قسم ده دا وروستو مالداري چې ما ذکر کړه په دې کې زکات نشته ګورې د کال تېرېدو باندې هلکه دی خو دومره جایداد مالک دی او دا دومره پیسو جایداد دی دې به زکات ورکوي ته یو قسمه ځمکې مالک به زکات ورکوي هغه د پراپرټۍ د تجارت ځمکه ده چې هغه پلاټ اخلي او پلاټ اخلي
په مالیت کې هم زکات شته چې کار پې تېر شي. نو چې کله به دغه اراده دی نو دا یو قسمه مالداري ده. د دې مالدارۍ حکم دا دی چې دا سړی زکات نشي اخیستی او دا سړی به حیوب کوي، دا سړی به قرباني کوي، دا سړی به صدقة الفطر ورکوي. نو دا د مالدارۍ حق دی. بهرحال څوک هر سړی د خپل ځان ته پوري بل